السلام علیکم. امید ده تاسو ټول روغ جوړ وئ. هغه خلک چې فرسټ ټایم ویډیو وړي د مو نوم ډاکټر دلنواز دی. زه دلته په انګلینډ کې چار کا ډېر وخت مې دا ویډیو بند کړې وې چې بیا شریکاوه. دا نن بیا ویډیو د یوه ایمرجنسي باره کې دو چې هغه ایمرجنسي چاته وشي نو چې کم سے کم تاسو ته پته لګي او ډایرکټ هسپتال ته ځئ. ادو د سر درد باره کې میش غونډ ته تقریبا هر یوه دوم سړي ته سر درد په زندګي کې لاګي او د سر درد مختلفې وجې دي. د ټینشن وجه نه کیدای شي، نیم ساری وي او نور بیمارۍ وجه نه کیدای شي. نو ساری ګولۍ وخوري ټیک شي ورسره. خو یو قسم سر درد دی چې هغه درته وشي نو ډایرکټ هسپتال ته ځئ. هغه درد داسې وي چې یو خصوصیت شی دی. یو دا دو چې هغه درد و چې کوم سر درد وي ته ډایرکټ پته ولګي چې مخکې خو ته سر درد کېده دا مختلف دی، دا نارمل درد نه دی. او ولې چې یو خو اچانک وشي شي او within minutes په منټ کې نه او ډایرکټ درد جوړ شي. سړی داسې یایي میش په انګریزي کې ورته یایي چې worst headache of my life. د مو زندګي په ټولو سخت درد دی. مطلب دا سخت درد وي د سر چې تو یې چې دا مخکې خو د درد وخت ډېر واړی کې سوکاو ته خو دا سخت درد دی چې برداشت کولی نه شي. نو مطلب په یو منټ کې نه او دا سخت شي پیرا سر کې وي یا د سټه وي چې هغه ټول برداشت کولی نه شي. نو دغه نارمل سر درد نه دی. دا مې ورته یایي سب ارکنایډ هیمریج. په دماغ کې یو راک پرې شي نو یو وجه نه اچانک ډېر سخت درد شروع شي نو په وخت کې هسپتال ته ځو سوي. دا مین علامات دی. دغه سره نور علامات کېدای شي چې لکه الټۍ کېدای شي ورسره وکړي او د سترګې د لایټ نه د لیډ نه سترګې خرابېږي، باندې ورلګي لیډ باندې ورلګي روشنۍ او کېدای شي سپیچ پرابلم ورته مطلب غږېدو کې پرابلم ورته راشي. هغه د پوس وینه جمع شي نو بیا هغه د فالج علامات ورته کېدای شي چې لوسینې هم راشي، په هغه کې خولې کاږ راشي خو هغه نیکسټ ډیفرنس کې ورته یې د مکانډا یې کېدای شي سال شي. دا غوړ علامات کېدای شي ورته. خو دا یو اوس ورته چې دا سر درد که نارمل سر درد وي هر سړي ته پته لګي چې مو ته دا درد کېږي ګولۍ وخورم ټیک شه. خو که اچانک وشي ډېر سخت وي چې ته داسې یې چې مو زندګي کې دا مو ته سخت درد نه شي ویلی، خو اچانک وشو ډېر زیات وشو نه نو په ځای کې هسپتال ته ځو رسوي. دغه په دماغ کې راک ورې کېدای شي خاص طور پر هغه خلک چې کوم کې بلډ پریشر یې وي نو باقي یا زیات چې کومه دو احتیاط پکار دی. مهرباني.